سلامونه کوم ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین راسره یاسر خان دی دا مهال زه په موټروی انټرچینج باندې اسلام آباد ته چې څنګه رینټر کیږي نو په دغه د روجي د اولنۍ ورځې نه دا درستخان چې کوم دی زموږ د وروڼو لګولی دی او باقاعده خلکو ته روزاني حسابه سره دعوت ورکوي بلکې 3 درستخان یې غټ غټ لګولی وي او دغه ګاډي ودروي چې څونه دا مسافر راځي دا د سوات ملکن روډ دی او باقاعده چې کوم دی نو هلته کې وګوره هغه دی هغې ته اواز کوي او دغه یو زبردست چې کوم دی نو د دغه دسترخوان انتظام شوی دی نو ټول ملګري ورسره لګیا دي یقینا چې دې خلکو روژه تېره کړه دې خلکو ثوابونه وګټل او هر هغه کس ثواب وګټه چې په خپلو بچو یې مخوري او په بل هم ښه خره ته خوري او بیا د خپلو بچو نه چې بار کله روژه ماتې وي نو دا ډېره زیاته ګرانه ده خو دوی د روژې د اولې نه دا غونډ سټاپ لګیا دی وګوره هغه تاسو وینئ چې دا ټول ملګري لګیا دي او په دې کې تاسو هم چې کوم دی نو ډونیشن کولی شئ راتلی شئ زه یم یو ورور تا سره لږې خبرې وکړم یاره اورې دا خپله پېژنګلي وکړه یار السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه تاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو قیمتي ټایم په دې روژې مبارکه میاشت کې موږ راکړو زما نوم جنید اعظم دی او زه د هیلپ میک پاکستان کې زه پریزیډنټ یم او الحمدلله دلته زموږ دا شپږم کال دی شپږم تاسو موږ سره بل کلمه ته کولاډي راته راغلی وی جي نو دلته موږ د مسافرو لپاره د روژه ماتې کوو او کوم چې دا بلکې دا ډېر مین ځای په دې دی د درستخان دپاره چې په دې ځای د چترال او د سوات د دیر ګاډي په دې ځای ځي او الحمدلله هغه ګاډي موږ سره ودرېږي دلته موږ سره روژه ماتې کېږي دلته یو سړی وي تاسو سره تعاون کول غواړي نو څه طریقه کار څه دی بس زموږ خو خپل پیج هم دی زموږ د چې کوم د بینک زموږ خپل اکاونټ هم شته زموږ واتساپ اکاونټ هم شته نو چې فرض کا ضروري نه چې موږ له څوک پیسې راکړي را دي شي بازار کې چې خبره څه شي زوالي کور کې دی پوخ کی راشي موږ سره په درسخان باندې کیږي دویم روژه ماتې موږ سره وکړي د خلکو ته موږ سره پیدا ملو شي او ضروري ګوره چې څوک غواړي چې موږ سره ډونیشنز کول غواړي باقاعده بالکل تاسو راتلی شئ موږ تاسو ډونیشنز هم کول کو څوک غواړي کور کې شي پوخ کې راشي د موږ سره په درسخان باندې کېنه دا روژه ماتې والا به مخوري د دوی ته هم الله اجر عظیم خپل نمبر خو پکې ووایې زما کنټیکټ نمبر 0343984132 0343984132 صحیح ګرانو کتونکو موږ به هم روژه ماتې کوو دغه روژه ماتې بابا اذان ته چې کوم دی نو لږه شیبه پاتې ده دوا وشوله او دا ملګري چې کوم دی ناست دي دا مسافر ټولو ته 400 کې ویلکم مرکلې ورته وایو او تاسو روزانه چې دې خوا راځئ نو دې ته ودرېدی شئ او په دې روژه ماتې کې چې کوم دی نو تاسو برخه اخیستی شئ او د دې نه پس خیر دی لږ شانتې موږ لایو راځو خو دا وګورئ چې دا ډېر سنټر ځای دی دا تاسو ګورئ او دا زه تاسو ته دا دی دا اس کار خیر میں احتیاط اور خدمات پیش کرنے والے تمام لوگوں کی اخلاص کو قبول فرمائے امین ټول لپاره دعا کوي دا چې کوم دی نو دا د دوی د طرف نه دا کیږي او دغه درستخان دی لګېدلی اړه مې وایي څونه باس پې وکړم کم دی ځکه چې دا ډېر بختور خلک دي دوی څه لالچ نشته خو دوی له څوک ورکوي او خو نه ورکوي نو شپږم کال یې سلسله روانه ده سلسله نه ودرېږي سلسله خو دا ده هغه وایي چې لږ نور هم دروند شي که نه دسترخوان لږ نور هم دروند شي دسترخوان کې فروټ هم چلیږي چای هم پکې چلیږي حلوا هم پکې چلیږي هر یو څیز پکې چلیږي نو تاسې درنولی شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ قصه جوړېږي باقاعده
خلکو ته دعا کوي چې داسې خلک هم شته